لالا बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये प्रोग्राम पश्तो एंड उर्दू दोनों स्पीक में मैं करूँगा। मैं उर्दू बई से और पश्तो बई दोनों से मैं कहना चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम देखना आप लोगों के लिए लाजमी है। ये ज़रूर देखें क्योंकि जहाँ मैं आया हूँ ज़िला मर्दान बख्शाली और बख्शाली से आगे फिर दुबई अड्डा, दुबई अड्डे से फिर आगे हम यहाँ पर आए हैं फलो डेरे। आप लोग देख रहे, हालात खुद देख रहे, एक सहारा है एक बाप जो इनका हसमाना करता है। ये आप लोग देख रहे, ये दोनों लड़कियां हैं, ये भी इनके बेटियां हैं, ये भी लड़की है, ये भी इनकी बेटी है, और जो साथ में ये है ये भी बेटा है, और एक बेटी इस मरज से इस हाल में वो मर चुकी है। तो मैं यहाँ पर आया हूँ इन लोगों के लिए आवाज़ उठाना। प्लीज़ 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 आप लोग ये जो नाम और नामूस के लिए ये जो लोगों के साथ डोनेशन करते हैं, उन डोनेशन को यहाँ इस्तेमाल करें। अल्लाह की कसम कहता हूँ ये लोग बहुत मुस्तहिक लोग हैं। प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये हाल आप लोग खुद ही देख रहे हैं। मैं आखिर में आप लोगों के लिए उर्दू ट्रांसलेट करूँगा। ग्रानों का तुम को रागली में बशखाली था, बशखाली नबिया देखा दोबेड़ा नबिया देखा फलोडे रहता पदिला रवानो मा ढेर पर सख्ते से रनंदा खबर कोमा बशखाली तेरा रवानो में पदे दोबेड़ा पदे फलोडे रहे पदे तरफ रवानो में यो मरगरी ने पुख्तनों का मैदा बंगली दी विया दा बंगली मैदा चाचा दी दा प्लान की तासु नूर खपोए घट घट नवाबान घट घट खानान दलता के पाते की चिल्लुए बागुने दी चे दुने दी ददी जना यो खान दी बाग गज़कात ngubaसी कना نو زما چې د دې فلو ډېرې چې څومره غریبانان دي کالي سر به د کور ته راشن هم راځي جامه په اظهار به هم راځي خو دوی به چاته پاتې شي تاسو اکثر په موږ باندې دا تنقید کوئ که نه چېرې یاره مونږ یې به چې کوم نه خپل ګاونډي له ورکو نو دا خو ستاسو ګاونډیان دي دا په بار چې دا کم مسافر ناست دي دا هم ستاسو ګاونډیان دي ستاسو نه پټ خو نه دي دلته کې په دې حالاتو کې په دې غوجلو کې دلته کې دوی چې کوم نه ټایم تیري په دې د غریبۍ په در غونډه کور کې دوی خپل ټایم تیري دا پلار ډېر بې سهاره دی ډېر مجبوره دی تاسو په خپله د باندې دا آنکو دی که حال دی نو د دې پلار سره زه دوه درې خبرې کوم د دې مور سره کوم چې اخر د دې خصمانه دوی څنګه کوي. کاکا جان السلام علیکم. وعلیکم سلام. بس د دې خصمانه ده صاحب چې بس مونږ غریبانان یو کمزوري یو بس د دې خصمانه ته ولاړ یو بس نورم څه وس نشته بس دغه محنت مزدوري کوو او بس دې لرړو بس دې باندې خدای پاک اټیم تیری بس نور زمونږ یو د الله سره شته بل د انسان سره زمونږ نشته بس کاکا دا خو ډېر ګران کار دی ډېر بې انتها ګران کار دی څلور بچیان درته په داسې مرض پراته دي چې د ټیک کېدو خو د سره امتحان نشته علاج نشته دی. کاکا دا راته ووایه چې تاسو د دوی د دیکبال دا به دوی باندې دا خو ډېر زیات کمزوري د دوی د دیکبال تاسو پخپله کوئ وړي کې بیا دې ته مونږ به بوزې وو بیا ورته ناست وي ورته درځي د بیا ملا بجلي نه بس بیا دې ته مونږ به بوزې وو او بس کله مور او کله زه او بس دغه خدمت دی به د دې مونږ کوو بس ښایي چې د دوی خدمت تاسو کوئ نو تاسو دیاړي مزدوري کار نو بس چې د دې نه اوزګار یو نو لاړ شو چې کار نه اوزګار نو بس دې ته بس لګیا یو دې سره مزدوري بس د دم مزدوري بس څه وکړو الله پاک راوستی لکه تاسو د دې نه اوزګار د دې نه اوزګار یو بس دغه زمونږ حال دی تاسو یې وینئ چای روټۍ خوراک څښاک بس الله پاک رزق وعده کړی خو څه کله یي او کله نه دا دلته چې دا دونه غټ و ډېراګان پاتې کېږي او زمونږ دا چې د غریبانانو نه چې دا ووټ راټول کړی دی توپیلنجم د زه دا خبره کومه ولې ستاسو د توپیلنجم د دې زه ایم پی دی هغه ته دا حال معلوم نه دی بس هغه خو زمونږ اډو تپوس کړی نه دی بس دکه زمونږ حل دی صاحب شکر الحمدلله چې تاسو زمونږ تپوس وکړو او تاسو دې ځای ته رالی لاک شکر دی چې تاسو زمونږ د دې ماشومانو دا حال تاسو ولیدو
او بیا هم تاسو ته موږ دا شکریا ادا کوو نه دمو خو دا فرض دی خو زه دې امپیګانو ایمینېګانو ته زه حیران یم چې ستا د حلقې خلک ستا چې کوم په دوکو پر براډونو باندې تا چې دا کوم ووټ ټول کړی دی نو د الله بنده تاسو خو دا خبره کوئ دا انصاف پرېږدئ د دې سره خو مرسته وکړئ که نه دا د دې علاج نه کېږي زه تا ته د علاج دپاره نه یم تو پیلنجم صاحب د دې علاج نه کېږي چې ته راشه ته دوی له علاج وکړه خو دې پلار له یو نوکري قدرې ته کول که د چوکیدارۍ پوسټ وله ورکړه چې دې خو دې بچو لپاره هته باندې رزق راوړي که نه دا خو حقدار دی تا نه سوال هم نه کوو مونږ د حکومت ته د دې دپاره سوال هم نه کوو خو د دې دپاره سوال کوو چې یو چوکیدارۍ پوسټ وله ورکړې یو داسې نوکري وله ورکړه چې د خپلو بچو دپاره په دې کور کې د دې بچو دپاره یې نوکر ولګوئ راځئ چې دې نه سره د نوم او د ناموس دپاره ووټ استعمالوئ او د غټو خلکو دپاره لګوئ د غریب خلک تاسو هېر کړی دی دا خو قسم زه خو دلته کې موجود یم که تاسو چې دلته کې موجود وئ د دوی سره نو تاسو په خپله دا حال کتلو تاسو ته بیا پته لګېدلې وه زه د دې مور نه هم تپوس کوم چې د دې په زړه باندې څه تېرېږي کوم داسې ژوندي لاشونه داسې په دې کور کې ورته وخت تېروي مور السلام علیکم وعلیکم السلام مور لکه که زه ډېر څه داسې الفاظ استعمال کم خو کم دي مور الله پاک ته زیمه که نه ته خو په پټو سترګو جنتي په پټو سترګو ځکه چې ته د څلورو بچو خصمانه خصمانه لکه دا پتا باندې ده لکه د ورځې مله دمه مینې لکه د شپې هم زه دې لپاره سمه یکه ډېر خرابې وی وامېړه نو اړو مې لکه خوراک څخه خوله کې ورکوم په دغه یو کټ کې ناسته یم دې له ورکوم هغې له ورکوم چې دې نه فارغه شم بیا دې له ورکوم او چې دغه پلار یې نه هغه هلک له پلار ورکوي چې پلار یې نه نو بس بیا زه ورکوم او بس دغه مور دا یو نیمه خبره مونږ ته په کیمره باندې شو کول پکار نه وي خو نن زه دا یو نیمه خبره داسې کوم لکه د دوی چې کوم تقاضي وي کوم مطلب دی چې کوم فرض وي کوم فرض کوي یا مطلب دی چې کوم تقاضي کوي هغه هم تاسو سرته کوئ سرته کوو بل غیر د دې کټ کې لاول به مې په شا راړولې نو بل کټ له مې بوتلې اوس چې دی نو اوس لکه کټ کې لکه بل غیر د دې کټ کې لکه لامبول هم کوم کټ کې هر یو شی د دې په کټ کې کوم لکه بیا به ستړی شم نو به مې ګرځولې شو درنې وي لویې دي نو بیا خو لکه نه شم بوتلی نو بس دغه کټ کې کوي او بس دغه د وړي راته لږه ډېره ګرانه چې مور د دې حال دا خو د علاقې د غټو غټو نوابانو ته معلوم دی چې د دې پوښتنه تر اوسه پورې نه کړې هېڅ هم نه او علاج د دې کېږي نه علاج نه کېږي د دې مشرۍ خور مړه وه هغې له موږ علاج کوو بیا هغې نوره پس وي د دې علاج نه کېږي نه مور داسې څه وکړي شي که نه چې زما د ګل په شان مور چې هغه د دې دپاره دومره خصمانه کړي الله پاک ته تعالی جنت الفردوس نصیب کړي چې ته چې کوم نه د دې دومره خصمانه کې دومره ته کړو تکلیف کې بس څوک دا د الله د طرفه ده مور دا راته ووایي چې داسې څه وکړي شي چې زما دا مور په قلاره ناست او د دې بچو خصمانه م کېږي څه لکه داسې څه طریقې اختیار کړي تا مخکې به مې خفګان نه اوس خفه کېږم چې دې کټ کې پراته زه خدمت بیا کولی نه شم بیا پرې خفه یم اوس لکه دا 2 میاشتې وشوې چې ما بیا له ډېر خفه یم او هسې دې ناسې به مخکې څه پروا نه وه او اوس دې نه اوس لکه کټ کې بس خدمت یې کوم دغه د دې خدمت چې هر څه کټ کې ورکوم لامبو مې هم ستره کوم لکه د جیمې کې دا ډېره خرابې دا یوه د دې نه زه بلکل نشم خوځېدی او دې چې دې نه بل دې الله سرې ته پراته دي خدا مکه مرګ خو حق دی خدای مګه که ته څه شوې نو بیا به د دوی خصمانه څوک کوي پلار خدای چې د زوی خصمانه به وکړي او د لوریانو لکه دې دغه سوال کوم چې مونځ وکړم خپله وظیفه وکړم خدای پاکه دې چاته مه پاتې کړي د دې خدمت ډېر ګران دی که نه د دې خدمت ډېر ګران دی لکه زه د دې زوی خدمت خو به دا پلار وکړي که نه د خدمت هم زه کوم صرف سر چې ډوډۍ دې ورکړي او بیا زه کوم زه خدمت هم لامبول هم زه کوم هر څه زه کوم په خپله کوم او چم ګاونډه محلې والا لکه زه بار بار دا خبره په زوره نه ځکه کوم ستاسو خو په دې ځای کې مور ډېر غټ خلک پاتې کېږي ډېر سرمایدار خلک دی نه ورکوي ورورې د بخشالي دا لکه زه په لار را روانم غټ باغات ما ولیدلي او چا تر اوسه پورې تپوس یا راغلي نه دي مور چې دا واله نه هېڅ چانس بس په خپل سر باندې بس دغه ارنګه چې بس د دې خدای پاک پہ تیری ناظرین हालात आप लोगों ने खुद देख लिए ये बाप इनका हंसमाना करते हैं यहाँ पर कमाने का कोई भी ज़रिया नहीं है इनके महीने का इनका इलाज नहीं हो सकता क्योंकि माँ से मैंने पूछा कि इनका इलाज होता है तो कहते हैं इनका इलाज बिल्कुल नामुमकिन है इलाज नहीं हो सकते लेकिन इनके लिए हम महीने का ये चारों इसी मरज़ पे इनके लिए हम महीने का 15,000-20,000 रुपये का दवाइयाँ लाता है और वो इनको देते हैं तो उनके लिए हमारे पास पैसे नहीं होते ये माँ की थी कि हम इनका हंसमाना करते हैं जब ये हमारा शौहर हमारे साथ हाथ बिठाते हैं हमारे साथ इसमें मदद करते हैं तो फिर
काम काज पे नहीं जा सकते। जब काम काज पे नहीं जा सकेगा तो यहाँ के बड़े नवाब लोग यहाँ पर रहते। मैं हैरान हूँ इन लोगों को। यहाँ का जो एमपी है तुफैल अंजुम, मैं भी उनको भी हैरान हूँ कि आपके हल्के में, आपके पड़ोसी में ऐसे लोग रहते, आप इनका पूछते ही नहीं है। इंशाअल्लाह इन बच्चियों की ये सिसक, इन बच्चियों की आवाज, इन बच्चियों की दर्द बरोज़ क़यामत आपकी गिरवान होगी, उनके हाथ होगी। ये याद रखना तुफैल अंजुम साहब, क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूँ तुफैल अंजुम साहब, MPS साहब, कि आपकी हुकूमत है, आपको चाहिए कि आप इस बाप को एक छोटा सा नौकरी दे ताकि ये बच्चे को अपनी सही तरीके से पाल सके, इनके लिए हसमाना करे। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये बाप यहाँ पर इनका हसमाना करे, इनकी देखभाल करे। ये काम पे ना जाए, ये दिहाड़ी मजदूरी करते, अगर ये काम पे ना जाए तो उनके लिए बहुत सारे पैसे चाहिए। इनके महीने का 30-40 हज़ार खर्च है, 15-20 हज़ार रुपये इन लोगों का दवाइयों का, वैसे 15-20 हज़ार इनकी घर का अखराजात है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हुकूमत से तो नहीं हो सका, ये हमारे मुसाफिर भाई भी सिर्फ इन पे जिम्मेदारी नहीं कि बस सिर्फ मुसाफिर भाई इनके लिए पैसे भेजे। मैं उन ओहदेदारों से पूछना चाहता हूँ कि जो नाम नामूस के लिए आप लोग दूसरों को पैसे दे रहे, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप उन लोगों की हसमाना करें ज़रूर, क्योंकि ये हम सब इकट्ठे होकर इंसानियत की खिदमत करना चाहते हैं। नाज़रीन, द काका नंबर चे कम देनो पर शीशा बांधे तासो तराजी तासो द सर पखपले बांधे चे देनो तड़ुन सातली शे और इंशाअल्लाह उम्मीद लरम चे सन सब तासो दूसरा खामखा कवे बाकी तासो रो तासो हमदद आईने द कलतुन नसासो इजाद वाड़ी खाद व बाद से अल्लाह फमान।